نو امام رازی رحمت الله علیه له د مرګ په وخت کې شیطان راغی او شیطان ورته وی ته خو د آخرت په سفر باندې رواني د الله ملاقات ته رواني الله ته بس پیش کې امام رازی رحمت الله علیه وته فرمای کلمت طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه به الله ته پیش کوم الله د دې کلمې ویون کې د پاره د مغفرت او د بخنه وعده کړی دا نو دلته شیطان ورته وی چې ته خو الله وحده لا شریک منی پدې باندې سدلیل تماته وخایا د الله وحده لا شریک ذات باندې سدلیل پیش کا امام رازی رحمت الله علیه وته یو دلیل د الله په ذات باندې پیش شیطان په هغه اعتراض کو هغه دلیل ورله ختم کو دویم دلیل پیش کو هغه دلیل باندې شیطان اعتراض کو هغه ورله ختم کو حتی یو د پاسه سل دلائل امام رازی رحمت الله علیه د الله په ذات باندې د الله په وحده لا شریک ذات باندې هغه شیطان ته مخې تک او شیطان په ټولو دلایل باندې وته اعتراضات نو امام رازی رحمت الله علیه ډیر پریشانو چې دغه زما ټول دلایل په هغه باندې اعتراضات کو ختم کو دله وز جواب ورک د مرګ وخت د مرګ الله جل جلاله اما نواله د امام رازی رحمه الله استاد د هغه شکل او صورت الله پاک د ترا مخامخ کو او توي اے امام رازی د شیطان ته وایا چې زه خپل رب بغیر د دلیل منم زه خپل رب بغیر د دلیل منم هیڅ دلیل ته ضرورت نشته نو شیطان مختور شو او تختید او په دې حال کې امام رازی رحمه الله لا مرګ راغی یعنی کامیاب لا